اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شمس الحق دی، والدیت مې ماسټر سمیع الحق مرحوم دی. هغه ایجوکیشن سره چې کوم دی منسلک او لنډې دوزۍ تحصیل وزیر پېښور د لزاک روډ باندې چې کوم دی نو زموږ رهایش دی او زموږ آبادۍ خو دوه درې کلي زموږ سینوړي بعد دا تقریبا درېیم څلورم کلي چې موږ پکې د میا ګوجرو سره نږدې زموږ رهایش دی. سره خو یاسین ظهور صاحب مونږ داسې منسلک شو چې زما والد صاحب خپله دې فیلډ سره 40 سال هغه په دې لنډې دوزۍ کې چې هغه وخت به هغوی په یو کچه کور کې تعلیم خلکو ته ورکولو تر 5مه پورې یوازې بیا ولې حکومت ته استاد ورکړو. د دې والد صاحب د دې محکمې په وجه باندې زه د دې ډپارټمنټ سره زما شوق راغو چې زموږ کور سره خوا کې یو پرایمري سکول و، نو بس هغه د 10 نه پس به چې ما ته فرصت میلو شو هغې ته به زه تلم، نو استادانو به ماله داسې یو کلاس نیم راکولو، ګنټه یوه نیمه ګنټه 2 ګنټې به ما د سکول کې تېرولې د 10 نه پس. د آرمي دپاره خو زه تلم یم، ما څه ټیسټ انټرویو ورکړی، یو رشته دار پکې خو بس هغې کې څه د ناب تول کې څه مسله لږه راغله، بس بیا یې دپاره مونږ ډوسې اپلای نه کړه. خو زیات تر زما توجه هم دې تعلیم طرف ته وه، محکمه تعلیم د 10 نه پس ما پی ټي سي ریګولر وکړه په ګلبهار کې. د هغې نه پس چې کوم دی نو بس بیا د پرایویټ سکول ته زه راغلم، د حیات آباد فرنټیر یوت اکیډمي ګور زمان صاحب زموږ د دې بوډنې پرنسپل اوس خو وفات شوي، الله دې هغې پر رحمت کړي. هغوی سره زه د پی ټي آی په پوسټ باندې د هغوی واغېستم. ما ته یې چېرې تا پی ټي سي کړی نو ته به مونږ سره دا ډسپلین کې لږه مرسته وکړې. نو هغه زه فیمیل کې هغوی چې کوم دی نو برتي کړم، 2 برانچونه، یو میل دی یو فیمیل دی. هغلته مې تقریبا 18 مهینې تېرې کړې. بیا تګ راتګ مسله وه، د ټرانسپورټ مسله وه. هغه وخت کې به مونږ په سایکل باندې د میا ګوجرو ته راوتم، بیا به په ډاکسن کې تلو، بیا اخوا د سکول ګاډي به کله میلو شو کله نه، خو په خپل مرستې سره به مونږ ځان رسولو. اسمبلي کې به مې ډیوټي 13 مهینې مې تېرې کړې، ښه مزېدارې. خو بیا دا سهار وختي کې تګ راتګ ګران شو، والده مې داسې ضعیف العمر وه، هغې زموږ خدمت نه شو کولی د تګ راتګ، بلکې کولی شو، خو زه د هغې په هغه سهار وختي چې پېشمني به پاسېده نو مې بغیر روجو ته ما دې پېشمني کړی. نو بیا زه راغلم دې خوا د لنډي سړک ته مقصود آباد کې یو سکول کې زه بیا ایډجسټ کې 2000 نه چې حساب وکړې نو دا 2024 دی، نو 30 کاله زما په تاریخ باندې شو 2000 نو 2001 2 3 راځه 24 پورې. بعد د لیټر لوس پبلک های سکول کې اول اختر منیر صاحب او دا 2 کاله وشو چې دا سکول بل صاحب واغېستو، زموږ د سیمې سره تعلق ساتي سپین جومات توده. نو دا زموږ سره مخکې هم د دې لیک سلیک او ګپ شپ دلته به راتلو، زموږ د تصویران به یې د ماشومان له به دا کارډونه جوړ، بس هغه هم زموږ په وساطت هم دی واغېستو. ما ته یې ویل چې یاره جي تا خو دلته ډېر وخت تېر کړو. یاره بس ما اختر منیر صاحب سره وخت تېر کړو، تاسو سره هم ګپ شپ شته، خو زه به دننه لاړ شم. بس اوسه پورې ډېر ښکلی وخت تېر شو او زه به لاړ شم. دی ویل چې یاره جي که ته ځئ نو دا سکول مونږ نه الو. بس زموږ د اختر منیر صاحب ته چې که تاسو دا سکول چلول غواړئ نو زما خو د پیسو خبره، زه بیا په بل خرڅوم په بل، خو که تاسو ویلئ نو دا سړی ایثار کوي. نو که دې ایثار کو دا سکول والی نو حالات به انشاءالله الله ښه کوي. خو زه د علاقې کې ډېر لکه زما د شاګردانو به چې ما سره شاګردان شو دلته الحمدلله الحمدلله دا 30 کاله هم خدمت وکړو. نو بد دیم زموږ خیال ساتي، اختر منیر صاحب ډېر زیات خیال ساتلی، الله دې صحتیاب لري، بیمار دی، خدای دې روغ جوړ صحت ورکړي. ډېر زما عزت کړی، زما د کور د خرچو، زما د بچو د فیسونو کې تنخواه نه ایکسټرا به ما سره چې کوم دی نو مرسته امداد تر سبزی پورې هغه ماله چې کوم دی کور دپاره چیني به یې راله اخېسته دلته کې به سکول کې ویشتو. شمس الحق صاحب دا ځان سره یو څه نو ډېره مرسته یې کړې پرایویټ سکول کې، څوک ډېر وخت نه شي تېرولی. خو بس یو د دې علاقې د خلکو محبت دی سرجي، او یو د دې پرنسپل صاحب محبت و را سره، او خدمت هم پر اسبازۍ سره داسې کړی چې خپل والد صاحب هم دې سیس کې پاتې شوي 40 سال هغوی استادانو له خو به زه دا پیغام ورکړم چې مونږ سره خو الحمدلله ښه ایجوکیټډ کسان دي. د اداره کې ډېر لاړه، زما د مخې نه ډېر لاړه، څه بهر ته لاړه، څه دلته. نو زه به د مخکینو چاته چې روزګارونه شته الله دې خوشحال لري، د موجوده ته دا چې دوی ښه اعلی تعلیمونه دي، او که دوی د پرایویټ سکولونو کې او که سرکاري سکولونو کې، خو چې دوی د خپل وخت هم ضایع نه کړي، د بچو وخت هم ضایع نه کړي، ځکه چې به د دوی تقسیم دلته شوی دی. نو چې څو پورې د دوی دا تقسیم د وخت الله پاک دوی د په ایجوکیشن کې ورکړی نو دا یو قسم تبلیغ دی. نو چې دوی پکې د دې ماشومانو ژوند جوړ کړي، که د پرایویټ سکول کې دوی میاشتې او که د زما پکې کلونه تېر کړي، نو بس د خپل وس مطابق چې د دې ماشومانو فیوچر جوړ کړي په هر لحاظ سره، هر قسم ممکن کوشش د دوی نه کېږي چې دا استادان دا خپله فرض وګڼي.